الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف شوق سروي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كثيرا كثيرا نماڑیر قابل قدر محترمو سوڑان دے ما قرآن عظیم الشان آیت مبارک تلاوت کردو پدا آیت مبارک کے اللہ جل جلالہ فرمائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا آغا کسان پدا آیت مبارک کی اوٹے کے استعمال شو جاہدو جہاد جہاد ویلے کی لغت کے کوشش کا ورطا اور جہاد لفظ چکل پا قرآن عظیم الشان کے راشی نو پا مختلف زینوں کی مختلف معنی ہوئی کلا یہ معنی کوشش کا ولوی لگا بدغ زی کے رابا او کلا یہ معنی دو کفار و بخلاف باندے جہاد کا ول قتال کا ول ادھے پارن استعمال نو بدغ زی کہ والذین جاہدوا فینا اللہ تبارک و تعالی فرمائی ہوئے آغا کسان چے کم کسان کوشش کوي مونږ طرف تا اللہ تزان نزدے کولو کوشش کوي جزا اللہ تزان نزدے کا دا کوشش کوي جزا جنت حاصل کم دا کوشش کوي جزا جہنم نظام و ساتم نو اللہ جل جلالہ فرمائی لنہدینہم سبلنا مونگا آغتا دا غلیار آسانا کهو چکر یو انسان دا کوشش که جزا اللہ تزان نیز دیکم نو اللہ تبارک و تعالی دا اختا دا غلیار آسانا کهی غلیار و تخیش پا دا غلیار بانده تما تزان نیز دیکوله شی پا حدیث مبارک کی رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله تبارک و تعالی فرمایي چې کله یو کس ما طرف ته یو اولیش را نږدې کېدو کوشش وکړي چې اولیش را نږدې شي زه دغه یو لاس را نږدې شم او چې کله د انسان ما طرف ته یو لاس را نږدې کېدو کوشش کوي نو زه د طرف ته روانېږم چې کله د انسان ما طرف ته روان شي نو زه د طرف ته منډه وهم حدیث مبارک مفهوم داسې دی یو قدم راوخلي زه دوه قدمه چې ما طرف ته روان شي نو الله فرمایي زه په منډه ورځم نو چې څومره مونږ الله تبارک و تعالی ته ځان نږدې کېدو کوشش کوو د یخ په ډبل نم زیات وي الله پاک مونږ ځان ته نږدې کوي خو نن افسوس خبره ده مونږ د الله تبارک و تعالی نه اول زه او بیا بل د الله نه ځان لرې کړی دی او روزانه چې کوم د ځان لرې کوو کوشش نه کوو چې مونږ ځان الله ته نږدې کړو مونږ نفس ته نه غواړي چې مونږ الله ته نږدې شو د انسان دوه غړ دشمنان دي یو غړ دشمن شیطان دی او یو غړ دشمن د انسان خپل نفس دی شیطان هم پسې لګېدلی وي د الله نه یې لرې کوي او دا نفس هم لګېدلی وي د الله نه یې لرې کوي مونږ دغه نفس دا مونږ د لذتونو باندې عادت کړی دی په خوندونو باندې عادت کړی دی دنیا خوندونه مرخی دی چې دنیا خوندونه بس بهترین خوندونه په فلمونو با غانو بجانو بډمانو بجړاګانو باندې د خپل نفس عادت کړی او په دغه کې ولا خوان ورکړي زما عزتمند دغه خوندونه او دغه لذتونه د انسان جهنم طرف ته راکاږي د الله نه لري کوي نو موږ کوشش دا وکړو چې خپل نفس دغه غلطو خوندونو نه منع کړو دا منع کول داسې نه وي چې په ورځ باندې منع شي په ورځ باندې نه منع کیږي
چې ما نفس هغه په خوندونو د دنیا په خوندونو باندې عادت شوی دی، د دنیا په مختلفو بیمارو کې لګیا شوی دی او دا په یوه ورځ کې ختم شي. ګوره کله کله انسان سخته بیماری کې اخته وي، ډېره سخته بیماری شي، نو چې سخته بیماری کله انسان ته ولګېږي او دا په اسپیټال کې داخل شي، نو داسې نشي کېدی چې دا سخت بیمار دی او انتهایی بدن یې کمزوری شوی دی، وینه پکې کمه شوې ده، زړه یې کمزوری شوی، بدن یې کمزوری شوی او دی صبحي داخل کړو د مازدیګر دی نه ټیک ټاک راوځي، داسې سره کېدلی شي. دې لپاره ډاکټران ته شي کې ډاکټران ته وایي چې دا مریض سخت مریض دی، دی موږ سره داخل کړئ دلته په اسپیټال کې، د باندې چې کوم دی زموږ نګراني پکار ده چې موږ نګرانۍ لاندې وي، د علاج صحیح علاج وشي. نو د انسان په اسپیټال کې داخل کی، چې کله اسپیټال کې داخل کی دغه انسان ته ګلوکوز ولګېږي، پریزونه په باندې شروع کی، غوړ نه ځان ساتي، تریخ نه ځان ساتي، ترش نه ځان ساتي، مختلف پریزونه په باندې ولګوي. اوس چې آل کوم خلک وسره وي، ورور یې وي، پلار یې وي، خپل خپلوان یې وي، نو هم دا کوشش کوي چې دا کوم شیانو نه ډاکټر باندې کړی چې دغه شیانو نه باقاعده پرهیز وشي چې دا ته زر صحت میلاو شي. نو د انسان په اسپیټال کې پروت وي، ډریپ ته لګېدلی وي، ډاکټران راځي معاینه یې کوي څه فرق شوی که نه دی شوی، انجکشن یې ورته مختلف قسمه لګوي، ګولۍ ویله مختلف قسمه ورکوي، هغې نه بعد دغه انسان په دا بدن کې لږ لږ خواله روان شي، لږه لږه هغه بیماري کمیږي او صحت ورته میلاویږي، تر دې پورې چې هغه انسان داسې حال ته ورسېږي چې ډاکټران ورته وایي چې یاره دا انسان ماشاءالله ګزاره یې کړې ده، تاسو یې کور له بوتلی شو، کور له یې بوځو، خو لیکن دغو خبرو خیال وساتو. بیا مې ته پرهیز ښیي چې دغه شیانو نه یې پرهیز کوي، نو د انسان وي ټیک یو که دغو شیانو نه یې پرهیز ونه کړو دو واپس وی خرابېږي، او چې واپس خراب شي د نه بیا زیات خرابېږي. نو همدغسې مثال زما عزتمندو د انسان د نفس دی چې ګناهونو کې اخته شي، نو په یوه ورځ کې نه ختمېږي چې په یوه ورځ کې ختم شي. مونږ کوشش دا کوو چې په مزه مزه باندې د علماو په نگرانۍ کې، د صلحاو په نگرانۍ کې د مزه مزه د ګناهونه کموو، پرهیز ترې نه کوو، نو یوه ورځ به داسې راشي چې مونږ دغه نفس دغه ګناهونو چې کوم خوند و عادت یې اخیستی یغ نه منع شي. یوه ورځ ګوره اختلاف په هر ځای کې وي، مخالفین هر ځای کې شته دی. تبلیغ کې چې یو انسان وځي، اول خو وځي نه، اول زه خپل ځان وښیم، مونږ ته ملګري ستړي شي چې راشه ویسه روزي لار څه لاړ شه، یا شب جمعې لار څه لاړ شه، شب اتوار لار څه لاړ شه، نو 100 زره بانې جوړېږو چې مړی ما خو کار دی، ما خو دا کار دی. چې بیا کله د انسان تبلیغ ته وځي، نو بیا نور داسې په مونږ علاقو کې داسې مخالفین شته چې تبلیغ نه ویله زړه تورئ. مونږ علاقې له چونکې تبلیغ کې چې کم مشران کار کوي، کم خلک کار کوي، نو هغو محنت ده وي چې مونږ په معاشره کې هر قسمه خلک وي، کوشش کوو چې ځان سې په تبلیغ کې بوځو. چارسیانو پسې هم څو، نشیانو پسې هم څو، نشې حالت کې وي، لاس کې سګرټ وي، بیا مې له مونږ دعوت ورکوو، د الله خبره وسره کوو. کله کله داسې هم وشي چې په اجرا کې ناست وي، ځان ته یې فلمونه لګولي وي، ګانې بجانې لګولې وي، تبلیغ والا ویر شي، هغه خپله چې کوم پیغام وي ورته پیغام ور ورسوي، د الله خبره وسره وکړي. اوس مونږ خبره وکړو، بعضې خلکو باندې زره اثر وکړي، بعضې خلکو باندې مازه مازه اثر وشي، نو مونږ سره بعضې خلک تیار شي چې دا اسرات سم. اوس چې دا کم خلک مونږ سره تیار شول، دا داسې خلک وي چې جومات ته په ټول عمر کې نه وي تلي، یا که تلي وي چېرته جمعې جامې له وي تلي وي. دغو ځوانانو اکثر زندګي یارانو دوستانو کې تېره شوي او په نشو کې تېره شوي وي، سګرټونو او چرسونو کې تېر شوي وي. نو چې کله دی مونږ سره تبلیغ له لاړ شي، نو مونږ مشران دا نه کوي چې دی مونږ سره تبلیغ له لاړلی او بس هر څه ختم کړه، بس ته تبلیغی شو، دا پرېنامه ولګېده، ته یې سګرټ هر څه بند کړي، په یوه ورځ کې یې پرې نه بندوي. مونږ کلي له راغلي وو، همداسې ځوانان وو، تبلیغ کې راغلي وو، ماښام چې کله بیان وشولو، ټیکاله وخوړلی شوله،
نو چونکې هغه خو 20 کاله او 25 کاله او 13 کاله داتې وي سیګریټ او 400 روپۍ ورس کې خو نه ختمېږي نو داسې وجرې طرف ته راووتل او هغه خپل عادت سیګریټ یې څښلو تبلیغ مشران هم نه مانع کوي ځکه چې پهله ورځ وي دویمه ورځ وي د مزدورۍ نه مانع کوي لکه ما تاسو ته وویل چې علاج په ورځ کې نه کېږي چې په ورځ کې علاج وشي نو موږ په کلي کې داسې خلک شته چې تبلیغ مخالفین وي هغه شروع شي چې وګورئ تبلیغ والا سیګریټ یې څښي اینا تبلیغیان دي او چرسونه څښي الله بنده ته وګوره چې دا انسان د کوم ځای نه راوستلو کوم حال نه راوستلو دغه په زندګۍ کې جماعت نه هلته موږ جماعت نه راوستلو دغه په زندګۍ کې مونږ نه صحیح کړه اوس کوشش کوي چې مونږ صحیح کړو نو په اورس کې چې مونږ نه کېږي زما عزت مونږ چې په اورس کې هر څه ختم شي ا دې لپاره کوشش کول علماء حسین استای علماء سره کې نه یاره مولانا صاحب ما کې د پلان کې غلط عادتونه دي دغه وظیفه ته خو خیال تور طریقار ته خو جزای دغه ګناهونه نه مانش په مزه باندې سړی خپل کوشش کوي نو بیا انسان دغه ګناهونه نه مانع کېدای شي چې کوم ګناهونه کې اخته شوی ته ګناهونه نه مانع کېدای شي او ګوره زما عزتمند موږ په خپل زړه کې د الله مینه محبت پیدا کو د الله مینه محبت بار بار ذکر وکړو چې څومره ډېر ذکر دی الله د مینې محبت کوي دومره تا په زړه کې د الله مینه پیدا کېږي و زه خپل ځانو قسم تاسو خپل ځانونه وګورو مونږ په ورځ کې څومره پیرې د الله د مینې محبت خبره کوو سبا شي مونږ سره اوچت شو بعضې خلک مونځ وکړي بعضې ونه کړي چا کې مینه کې الله پاک دې غلام توفیق ورکړي چې ویږي خو هسې یوه خبره چې صبحی نه تر ماسخوتانه پورې تقریبا مونږ 16 غنټې 17 غنټې ویښ پاتې کېږو 16 غنټې مونږ ویښ وو آیا په دغه 16 غنټې کې مونږ چا سره د الله خبره کړې ده سیاست خبرې څومره ډېرې کوو چې ګوجرا کې کېنو څومره ډېرې خبرې کوو یاره پلانکي سره ظلم وشولو یاره داسې نه وو پکار یاره دی ډېر ښه کار وکړلو دا داسې دا داسې 2 غنټې او 3 غنټې دا خبرې کوو نه پې شرمېږو نه ډارېږو او نه پې خوله ستړې کېږي او که د الله خبره شوله نو د الله په خبره باندې شرمېږو اوس یو څو ورځې مخکې همدلته تاسو سره کمر یو کس دی ما سره ګاډي کې راوختلو چې راوختلو دعا سلام یې وکړو دعا سلام نه بعد ډایرکټ اجازت یې وغوښتو یاره مولانا صاحب کہتا اجازت وي زه ویې لکه د الله خبره وکړم ما ته ځان داسې کچا ولی شو چې وګوره دا یو عام کس دی صرف تبلیغ کې ګرځي او دومره بس سلام نه بعد ډایرکټ اجازت وغوښتو چې یاره زه ویې خلکو ته د الله خبره وکړم او په هغه مختصر وخت کې په 10 منټه 8 منټه کې دومره خپل خبرې وکړلې چې مالا جړه راغله چې ګوره دا یو عام کس دی د په زړه کې د الله دومره مینه محبت پروت دی چې دا په دا خبره نه شرمېږي یاره د ګاډي کې راوختلم او زه یې ته اوس الله خبره شو مونږ شرمېږو دا څومره افسوس خبره د الله مینه محبت په زړه کې پیدا کړو چې کله یو انسان د الله سره مینه محبت پیدا شي نو بیا انسان د ګناهونو نه ډېر زر مانع کېږي بیا د الله د مینې لپاره د الله د محبت لپاره د دنیا کې چې کوم شی نه سخت موږ ته دی شي دا ورله خوند راکوي اوس موږ ته ډېر سخت نه دی شي چې مړه هو اوس اودس کوه او جومات له څه په ګرمۍ کې او بیا چې کوم دی 12 رکعته مونځ کوه ووایي سخت کارونه یې شوي ته مړه په ووایي په روژه کې په سخته ګرمۍ کې روژې نه ورته سخت نه دی شي مونږ پښتانه خو چې روژې نه ځو نو خفه کېږو وی نه مونږ زیات پښتانه روژې غیرت او د پښتو وجې نه نه ځو چې هره خلک وایي چې مړه پښتون دی او روژې ونه دي نو ډېر داسې خبرې چې موږ د پښتو د غیرت وجې نه کوو د دې وجې نه کوو چې الله پې باندې خوشحال شي الله د مینې محبت پر ځکه که روژه موږ د الله د مینې محبت دپاره نه سو نو بیا په کار دا ده چې په روژه کې موږ د غیبت نه ځان ساتو په روژه کې چې کوم موږ د دروغو نه ګڼ ګپو نه ځان ساتو او روژې چې کوم آداب دي چې هغو خیال وساتو خو دا خو موږ نه ساتو نو هسې هغه رواجي روژې مې نیولې وي نو دغه سخت عبادتونه دا موږ ته بیا آسان وي بیا ورته سخت نه وي ځکه چې هلته مینه محبت وي پکې دې یو مثال ماشوم چې کله پیدا کېږي د ماشوم د پیدایش په وخت کې زنانه ته انتهایی سخت تکلیف ډېر سخت تکلیف تېری هغه تکلیف مو تاسو ته پته ځکه نه لګېږي چې مونږ بچي نه دي پیدا کړي بچی زنانه نه پیدا کېږي نو زنانه ته تکلیف پته لګېږي که په اپریشن وي که په وړوکي اپریشن که په غټ اپریشن وي که همداسې وي
انتهایی سخت تکلیف وي. ماشوم پیدا شولو دا تکلیف تیر شو. اوس دا تکلیف خو یو. دویم تکلیف د ماشوم په ګرمۍ کې بیل خیال ساتل او په ژمي کې بیل خیال ساتل دا انتهایی سخت تکلیف. چې بیمار شي د بیمارۍ په وخت کې بیا مور ته تکلیف وي، ځکه چې بچی جاړي نو مور ورسه ناسته وي. تر څو پورې چې بچی نه وي د شوی مور له آرام نه ورځي. نو دا ډېر سخت تکلیفونه دي. اوس یو انسان په بچی نه کېږي، یوه زنانه بچی نه کېږي. دو خبرو پته تاسو ته هم وي، ما ته هم شته دی چې زنانه چې چا بچی نه وي ځان له دعاګانې هم کوي، ځان له وظیفې هم کوي، ډاکټرانو له هم سي علاج هم کوي چې ما بچي وشي. اوس چې څوک ته وایي چې ګوره تا بچی کېږي، په دغه کې ډېر سخت تکلیفونه دي. د پیدایش بیل تکلیف دی، نو څه ضرورت دی چې ما چټي هغه تکلیف تېروي. بیا چې یخني راځي یخنۍ کې بیل خیال ساتي، په ګرمۍ کې بیل خیال ساتي، بس دنه همداسې زندګي له خاصه تېروي. زنانه په دا خبره مطمئنه کېږي نه، خوشحالېږي نه، ځکه چې دې په زړه کې د بچو سره مینه محبت وي چې ما بچي وي، مینه محبت ورسره وکړو. هغه د بچو د مینې محبت د وجې نه زنانه ټول تکلیفونه تېروي. د بچي د پیدایش تکلیف بیل تېروي، یا چې پیدا شي یا نه پاسه ژمي اوړي تکلیفونه، بیمارۍ تکلیفونه ټول بیل تېروي، ځکه چې د بچي سره مینه محبت. دغسې که زموږ محبت د الله سره پیدا شولو نو د الله چې کوم حکمونه دي که هغه سخت دي او که آسان دي هغه به ډېر په اسانتیا سره موږ له خوند راکوي. دې یو بل مثال یې درکړم. د پیسو سره مینه محبت زما او تا ټولو ده. او پیسه د انسان ضرورت ده. دا نه چې وایي چې یاره بس بیخي پیسې سره بس لړۍ که شاته یې پرېږده. نه، بیخي شاته به نه لړه کوي. د ضرورت مطابق پیسه ګټل زموږ تاسو ټول له پکار دي چې ویې ګټو. حلال رزق ګټل، حدیث مبارک کې راځي حلال رزق ګټل دا مې عبادت ده. او د پیسې سره مینه محبت د موږ تاسو ښه ډېر دی. د یغو پیسو ګټلو لپاره مختلف طریقې دي. څوک دغه پیسې ګټي په بهر ملکونو کې. بهر ملک له بعضې خلک په ویزو باندې ځي نو هم تکلیف دی، ځکه چې خپل ښځه، خپل بچي، خپل یاران دوستان هر څه یې پرېږدي چې بهر ملک ته ځي. ډېر داسې کسان اوس موږ یو ملګری و بهر قطر کې و او اچانک مور یې وفات شوله. الله دې مغفرت نصیب کړي. مور یې وفات شوله، هلته یې ژړل، سره یې مور ومنله. درې ورځې پس راورسېدل. اول نه موږ تاسو ته پته چې یاره بهر ملک ته ځم، ډېر داسې غم خادي ورسي چې یخ کې زه نشم شریکېدی. ډېرې خبرې ورسې راځي چې ما نه پاتې کېږي. خو موږ دغه ټول شی نه شاته وغورځوو چې زه مړه بس کېږي، ځکه چې هلته پیسې ګټم. دغه پیسو ګټلو لپاره خپل یاران دوستان پرېږدو، خپل مور او پلار پرېږدو، خپل کلی وطن پرېږدو، ځکه چې هلته پیسې ګټو. د پیسې سره مینه محبت یو. دویم بعضې خلک بغیر د ویزو نه ځي، په غلا باندې ځي چې زه تاسو ته خواست کوم. ما ته یې ډېره پته ده، تاسو مشران یې تاسو ته وي، ما نه ډېره پته وي چې په دغه لیارو کې انتهایی سخت تکلیفونه راځي او مرګونه هم پکې راځي او جیلونه هم پکې راځي او ډېرې داسې خبرې پکې راځي چې زه تاسو ته بیانولی نه شم. ډېرې خطرناکې خبرې پکې راځي. یقین وکړه یو کس ایجنټ و کسان یې لګل بهر ملک له په غلا باندې. نو چې کله یې لګلو نه مخکې هلته ورته اول نه تعلیم ورکوي، خبرې ورته ښایي چې دغه خبرو خیال وساتو. په هغه خبرو کې کمې خبرې ټول نه پلانې خبره پکې ده وي چې کله هلته ورسېږي او ګیر شي نو ټول نه پلانې خبره وي دا کوي چې یاره هلته مړه مسلمانانو را باندې ظلمونه کول چې ګیره پرېږده او مونځ کوه او دغو شیانو نه تانګ وم ځکه را وتښتېدم. وایي خاطې نه را تښتېدلی، راځه تعالی موږ کاغذونه زر یې کوو. په دا خبره کاغذ ډېر زر میلاویږي چې هلته موږ د اسلام نه تنګ شوي، دین نه تنګ شوي. ټول نه پلانې خبره ده. او زما عزتمندو کم کس چې دا خبره صرف وم کړله، اگر چې به دا ویل چې زه په خوله باندې کوم، خو دا د دین سپکوالی وکړل او دین په سپکوالي باندې انسان د اسلام نه خارجېږي. زه خبره بار کوم، یاره مولانا صاحب تاسو فتوی ډېرې زر لګوو په خلکو باندې، ته د اسلام خلاف خبره وکړې چې اسلام نه تانګ یم، نو څنګه مسلمان یې که څنګه بیا چې ته د پیسې ګټلو لپاره او هلته یو ځای کاغذونو اخیستلو لپاره د اسلام توهین کوې، د اسلام سپکوالی کوې، نو بیا ځان مسلمانۍ ته مې مه ساته چې دی مسلمان. نو هغه پیسو ګټلو لپاره دغه تکلیفونه تېروي
هغه لیارې واورې برداشت کړي، شپږ دېرش ګنټې په واوره کې سفرونه وي، ډېر خلک پکې مړه شي، نو دا تکلیفونه تېروي. څه شي لپاره چې زه هلته ورسېږم، یو ځای سره یې مینه محبت وي، چې یورپ ته ورسېږم هلته پیسې وګټم. دغه شان د هند په تنخوا باندې بعضې خلک کار کوي، دیاړو باندې خلک کار کوي. څه شي لپاره تکلیفونه تېروي چې ما ته وروستو پیسې میلاو شي. اوس یو سړی ورته وایي چې مړه ګرمي ده او بس کښېنه دیاړي مه کوه، څه پاس سور میر کې لګیا یو دیاړي کوي. ورته وایي تا دماغ خراب دی، زه خو تکلیف تېروم خو په تکلیف باندې ما ته وروستو پیسې میلاوېږي. په پیسو باندې زه ځان له بچو له خوراک څه راوړم. نو هغه د بچو د مینې محبت د وجې نه او دغه پیسو د مینې محبت د وجې نه انسان دومره ډېر تکلیفونه تېروي چې د حد نه زیات. نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې موږ د الله سره مینه محبت پیدا شي، نو موږ ته دغه دنیا تکلیفونه دا ورته آسان دي چې خوند وراله راکوي. بیا یې مونځ کول خوند راکوي، بیا یې په تبلیغ کې ګرځېدل خوند راکوي. اوس خو تبلیغ لا وتل یا جهاد لا وتل ډېر سخت کار دی. جهاد خو ډېره غټه خبره مړه، جهاد خو ډېره وروسته پاتې ده. ځکه جهاد له چې وځي یو سړی نو په دا نیت وځي چې زه وځم کېدای شي سره رانه شم کور، دا خو ډېره غټه خبره ده او ډېر خلک ځي. دا نه یې چېرې ما عثمانه ښځه پاتې وي شي. مونږ ته چې څوک جهاد خبره وکړي ټول نه پیلم ذهن له څه راځي، یاره که زه جهاد ته لاړم او شهید شولم ما کور هم پاتې شي، ښځه مې هم پاتې شي، بچي مې هم پاتې شي. دا راته سخت لیدی شي. الله سره مینه محبت کم دی. چې کومو خلکو د الله سره مینه محبت وي هغه د جهاد کې وتل هېڅ تکلیف نه وي، هېڅ سختۍ ورته نه وي. چې پاتې شي خو پاتې شي، پروا نه کوي. یو صحابي اوږده تفصیلي واقعه ده خو مختصر ده چې واده شپه یې وه، واده شپه یې تېره کړله، واده یې ډېر په تکلیف کې شوی و. انشاءالله ممکن میلاو شي بیا تفصیل سره بیان کړو. واده شپه یې هم نه تېره کړې، دوی واقعې، یوه واده شپه تېره شوې، بله ده. واده شپه هم نه تېره کړې، واده شپه یې ویګاله ده. صحابو له چنده راغونډه کړې ده او ډېره ښکلې حسینه جمیله ښځه ورته میلاو ده. پیسې ویله صحابو راغونډې کړي چې ځان له بې معنې واده سامان واخله. بازار کې دی، هر سړي خواهش وي چې یاره زه واده انتظار کوي، بیا واده ورېز وي او بیا واده لپاره پیسې مې سره دي او زنانه راغلې ده، نکاح شوی دی، انتظار کوي کور کې، پیسې وسرای سامان اخلي. په دغه ټیم کې یو کس منډې وهي او اعلان کوي حي علی الجهاد، حي علی الجهاد، جهاد له رسول الله جهاد له وتل. او دا صحابي د الله او د الله رسول سره مینه محبت دی. هغه پیسې وسره دي ډایرکټ په پیسو باندې جهاد سامان اخلي او فوراً چې کوم دی مخ پټوي او جهاد ته ځان رسوي، میدان له ځان رسوي. اول دا جنګ یې لګیا دی، دومره جنګ یې وکړو د کفار یې هم ښه زیات مردار کړل، خپل هم شهید شو. دغه ښځه پرېښول د څه له آسان و، ځان شهید کېدل د څه نه آسان و، ځکه چې الله او د الله رسول سره مینه محبت. زما عزتمند موږ په خپل زړونو کې د الله او د الله رسول سره مینه محبت پیدا کړو. چې کومو ځانونو باندې ځان اخته کړی، په کومو ګناهونو کې ځان اخته کړی دی، دغو ګناهونو نه ځان وساتو، توبه وباسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. وایي توبه ویستونکی د ګناهونو نه داسې دی لکه سره یې ګناه نه وي کړي. ګوره موږ تاسو څومره ګناهونه کړي دي، ما ته خپل ځان معلوم دی چې زه څومره ګناهګار یم، هر چا ته خپل ځان معلوم دی، ما ته تاسو پته نشته، ما ته صرف خپل ځان پته چې زه روزانه څومره د الله حکمونه ماتوم، څومره ګناهونه کوم، ما ته خپل ځان معلوم دی. او ګوره الله پاک څومره غفور رحیم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارکه او د قرآن عظیم شان د آیتونو مبارکه او تشریح ته بیانوم چې کله یو انسان په صدق زړه سره الله ته توبه وباسي چې زه آینده داسې ګناهونه نه کوم، اوس مې کم کړي، په دا باندې صحیح زړه نه پښیمانه یم. نو کوم ګناهونه یې کړي صرف میټاویږي نه چې میټاو شي، بلکې الله تبارک وتعالی دغه ګناهونه په نیکو باندې بدلوي. دغه چې کوم کس طرف ته عملنامې مونږ ډکې شوي دي دغه نه میټاو شي او دغه عملنامې دغه بد عملونه په نیکو په تله کې شمار شي. امر الله پاک په نیکو کې وشماري چې 2 لکه ګناهونه یې کړي او توبه د وخت کله 2 لکه نیکي د حساب شول، ګناهونه یې معاف، نیکي د شمار 4 لک فایده شول. نو موږ په صدق سره الله ته توبه وباسو. او زه یوه خبره کوشش کوم چې هره پیره بیا وکړم، خپلو بچو له لږ ټایم ورکړو، خپلو بچو له دیني تربیت ورکړو. زمونږ ځوانان نسل هغه ډېر د ګمراهۍ طرف ته روان دی.
زه چې فیسبوک باندې ځوانانو پوسټونه ووینم داسې خبرې پکې ووینم چې هغه انتهایي خطرناکې خبرې وي داسې خبرې وي چې دا خو یې چې بس خبره نه ده ګوره حدیث مبارک کې راځي انسان کله کله په ژبه باندې یوه خبره راولي او هغه خبره وي د انسان په ذهن کې ډېره سپکه وي ډېره وړه خبره وي خو هغه خبره وي الله تبارک وتعالی دومره خوښه شي چې د هغې وړې خبرې باندې وي الله پاک د هغې د مغفرت فیصله وکړي الله ته یې خوښه شي وړه خبره وي یې کړې وي او الله ته یې خوښه شي او کله کله یو انسان یوه وړه خبره وکړي او هغه وړه خبره وي الله پاک ته ناخوښه شي او هغې وړې خبرې په وجه باندې وي الله پاک د انسان جهنم فیصله وکړي نو هسې نه چې حجونه مم کړي وي عمرې م کړي وي مدرسو له چاندې مې ورکوو جوماتونه م آباد کړي وي او د خولې نه هم داسې خبرې ووځي چې په هغه خبرو هم الله پاک جهنم فیصله وکړي الله مې داسې حال نه وساتي نو هر وخت د الله نه مدد غوښتل او زه ته بیا خواست کوم چې خپلو بچو ښه تربیت کول الله پاک دې مال او تاسو ټول لپاره خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي